Assalamu alaikum dear students, class 10 subject physics unit number 10. په unit number 10 کې مونږ ډسکس کول waves مونږ څنګه ډیفاین کړو چې د periodic disturbance in a medium which does not localize called waves. ټیک شو، هغه periodic disturbance چې هغه localize کیږي نه په میډیم کې هغه ته موږ وایو ویو وته وایو. او بیا مونږ ډیفاین کړو میکانیکل ویوز چې هغه ویوز چې د هغې پروپیګیشن دپاره د مټیریل میډیم ضرورتي یا هغه ویوز چې هغه د مټیریل پارټیکل د وایبریشن نه پیدا کیږي، د مټیریل پارټیکل د وایبریشن نه پروپیګیټ کیږي، خورېږي، هغه ته موږ وایو میکانیکل ویوز ورته وایو. ټیک شو، میکانیکل ویوز فردرلی په دوه نور ټایپس کې ډیوایډ شوي دي. کم دي؟ نو راځئ چې هغه زده کړو په دې لیکچر کې چې وټ آر د ټایپس اف میکانیکل ویوز. ټیک شو، یو ته مونږ وایو ټرانسورس ویوز. ټرانسورس ویوز څه ته وایي؟ نو ټرانسورس ویوز دپاره دې ویډیو ډایګرام ته وګورئ. دا زموږ سره سپرینګ دی چې کوم پروت دی په ایکس اکسس باندې. ټیک شو، سپرینګ زموږ سره په ایکس اکسس باندې پروت دی. ټیک ده، او دا زموږ سره ډبل ایرو دی. ریډ ډبل ایرو ته تاسو وګورئ، نو دا ریډ ډبل ایرو زموږ سره په وای اکسس باندې پروت دی. ټیک شو، نو چې وس کله دا سپرینګ وایبریټ کیږي نو په دې کې به ټرانسورس ویوز پیدا کیږي. خو څنګه پکې پیدا کیږي نو ګورئ ورته. نو سپرینګ زموږ سره په وای اکسس باندې وایبریټ کیږي او ویو موشن زموږ سره په ایکس اکسس باندې روان دی. بیا ورته وګورئ، نو سپرینګ زموږ سره په وای اکسس باندې وایبریټ کیږي او ویو موشن زموږ سره په ایکس اکسس باندې روان دی. نو مطلب چې د میډیم پارټیکل وایبریشن او ویو موشن یو بل ته پرپینډیکولر دي. هغه ویوز چې په هغې کې د میډیم پارټیکل وایبریشن او ویو موشن یو بل ته صحیح پرپینډیکولر دي، هغې ته موږ وایو ټرانسورس ویوز. ډیفینیشن به یې موږ داسې لیکو چې ویوز ان وچ particles of the medium vibrate normally, मतलब perpendicularly. ٹھیک شو، to propagation direction called transverse waves. هغه waves چې په هغې کې vibration of medium particle او propagation direction یو بل ته perpendicular دي، هغې ته موږ وایو transverse waves. یا هغه waves چې په هغې کې oscillation of medium particle او wave motion یو بل ته صحیح perpendicular دي، هغې ته موږ وایو transverse waves ورته وایو. د transverse waves example څه دي؟ واټر ویوز. که تاسو د اوبو چپو ته وګورئ نو په هغې کې هم ویو موشن کم طرف ته چې چپه روانه او وایبریشن اف میډیم پارټیکلز په کم اکسس باندې چې د میډیم د پارټیکل وایبریټ کیږي د یو بل ته صحیح پرپینډیکولر دي. نو واټر ویوز زموږ سره د څه اگزامپل دی؟ د ټرانسورس ویوز اگزامپل دی. یا ویوز ان سټرینګ، که تاسو تار راواخلئ، رسۍ راواخلئ او هغه وایبریټ کوئ نو په هغې کې به هم ټرانسورس ویوز پیدا کیږي. ټیک شو، vibration of medium particle او propagation of wave چې کوم دی بل ته به صحیح پرپینډیکولر وي. او د دې نه علاوه ټول الکترومیګنیټک ویوز چې کوم دي د ګیما ریډیشن نه واله، د ګیما ریز نه واله، د ګیما ویوز نه واله او د څه پورې د انفراریډ ویوز پورې یا د ریډیو ویوز پورې زموږ سره ټول الکترومیګنیټک ویوز چې کوم دي سړي ټرانسورس ویوز دي. که تاسو کتلی نو هلته کې چې کوم چارج پارټیکل وایبریټ کېدو هغې ته به پرپینډیکولر ډایرکشن کې به زموږ سره ویوز خورېدل. نو ځکه زموږ سره ټول الکترومیګنیټک ویوز چې کوم دي هغه سړي ټرانسورس ویوز دي. ټیک ده، دا زموږ سره رسۍ ده. په دې رسۍ کې تاسو وګورئ نو ټرانسورس ویوز پکې پیدا شوي دي. دا پارټیکل چې کوم دی، دا رسۍ چې کوم ده نو دا په وای اکسس باندې وایبریټ کېږي، تاسو وګورئ ورته. او دا ویو چې کوم دي نو ویو په ایکس اکسس باندې روان دي. ټیک ده، نو دا زموږ سره په دې رسۍ کوم ویوز دي؟ ټرانسورس ویوز دي. ټیک شو، اوس د ټرانسورس ویوز که تاسو وګورئ د دې دوه حصې دي. دا نور ټرم په خپل ځای راځي، خو تاسو دې ته وګورئ، یو ته یې لیکلی کرسټ او بل ته یې لیکلی ټرف. نو که د کرسټ ته مونږ وګورو نو کرسټ زموږ سره اباو د مین پوزیشن دی. دا د ویوز هغه سره چې کوم د مین پوزیشن نه بره ده. دا د ویوز هغه سره چې کوم د مین پوزیشن سره بره ده، اباو د مین پوزیشن دی. ټیک شو، او یا دا مونږ ته سخت څه په شانتې ښکاري؟ که تاسو وګورئ دا مونږ ته د ډیرکۍ په شانتې ښکاري. ټیک شو، نو د کرسټ ډیفینیشن به مونږ داسې لیکو چې part of the transverse waves above the mean position called crest. ټیک ده، یا د transverse waves ډیرکۍ ته موږ وایو crest ورته وایو. summit of transverse waves called crest. ټیک شو، په څه باندې نوټ کېږي؟ په سی باندې نوټ کېږي.
دغه شانتي ټرف ته وګورئ نو دا ټرف چې کوم دی د بیلو د مین پوزیشن دی د مین پوزیشن نه ښکته دی د اکویلیبرم پوزیشن نه سره ښکته دی دی داسې ښکاري لکه وادي د څه په شانتي ښکاري د وی په شانتي د ویلي په شانتي ښکاري د وادي په شانتي ښکاري نو ځکه موږ دې څه وایو ټرف ټیک شو نو د دې ډیفینیشن به موږ داسې لیکو چې د ټرانسورس ویوز هغه حصه چې کوم د مین پوزیشن نه سي ښکته وي هغه ته موږ څه وایو هغه ته موږ ټرف وایو یا د ټرانسورس ویو وادي ته موږ څه وایو ټرف ورته وایو ډینوټ کیږي په څه باندې په ټي باندې دا زموږ سره سري دا زموږ سره ټرانسورس ویوز دي ټیک شو صحیح نه هغه ویوز چې هغه د کرسټ او د ټرف نه جوړي هغه ته موږ څه وایو ټرانسورس ویوز ورته وایو ټیک ده بل ټایپ اف ویوز چې کوم دي د میکانیکل ویو دویم ټایپس چې کوم دي هغه ته موږ وایو لانګیچیوډینل ویوز څه ورته وایو لانګیچیوډینل ویوز نو لانګیچیوډینل ویوز به هم موږ په دې ویډیو ډایګرام باندې ایکسپلین کوو اوس وګورئ نو دا سپرینګ زموږ سره بیا هم په ایکس اکسس باندې پروت دی ټیک ده خو هغه ریډ ډبل ایرو چې کوم هغه زموږ سره هم په ایکس اکسس باندې راغی ریډ ډبل ایرو په کوم اکسس باندې راغی په ایکس اکسس باندې نو د دې خبرې دا مطلب شو چې دا پارټیکل اف د میډیم هم په ایکس اکسس باندې وایبریټ کیږي ټیک ده او دا ویو موشن هم په ایکس اکسس باندې خوريږي ټیک ده مطلب ویو موشن او وایبریشن اف پارټیکل یو بل ته سره پیرالل لاله په یو ډایرکشن کې رالل تاسو دې ته وګورئ دا به دقه شانتي ښکاري تاسو ته دا وګورئ دا زموږ سره پارټیکل اف د میډیم وایبریټ کیږي او دا ویو موشن روان دی خوريږي او د دواړو اکسس زموږ سره د دواړو ډایرکشن زموږ سره سیم دی بیا ورته وګورئ نو پارټیکل اف د میډیم وایبریشن او پروپیګیشن ډایرکشن زموږ سره سری په یو اکسس باندې پراته دي نو مطلب یو بل ته سری پیراللی نو هغه ویوز چې په هغې کې وایبریشن اف میډیم پارټیکلز او یو موشن یو بل ته پیراللی هغې ته موږ وایو لانګیچیوډینل ویوز او ډیفینیشن به موږ داسې لیکو waves in which particles of medium vibrate parallel to propagation direction called longitudinal waves. هغه waves چې په هغې کې particle of medium vibrations چې کوم دي او propagation direction دا یو بل ته صحیح parallelly هغه ته موږ وایو longitudinal waves یا هغه waves چې په هغې کې oscillation of particles او wave motion یو بل ته صحیح parallelly هغه ته موږ وایو longitudinal waves. ټیک ده د لانګیچیوډینل ویوز کوم اگزامپل دي ویوز ان سپرینګ کوم چې موږ مخکې ډسکس کړو تاسو وکتل چې په سپرینګ کې زموږ سره لانګیچیوډینل ویوز خورېدل ساوند ویوز نو ساوند ویوز هم زموږ سره د لانګیچیوډینل ویوز یو قسم دی ټیک شو سیسمیک ویوز یا شاک ویوز زلزلې سره چې کوم ویوز راځي زموږ سره سری هم زموږ سره لانګیچیوډینل ویوز دي ټیک ده تاسو ګورئ دا سپیکر دی نو د سپیکر دا پرده چې کوم د ټو اینډ فرو موشن کوي دا مالیکول چې کوم دی دا ایر چې کوم دی دا میډیم چې کوم دی د پوش کوي او پول کوي نو د په ډایرکشن کې څه کیږي خوريږي د دې سپیکر نه دا आवाज چې کوم دی ساوند انرژي چې کوم دا غدا چې روانه ده او دی خو راځي او دلته کې د سپیکر وایبریشن هم ټو اینډ فرو موشن دی دا وایبریشن سره ټو اینډ فرو دی نو دا وایبریشن داسې کوي او دا ویوز هم داسې روان دي او زموږ د وخت تر ځې موږ دلته کې ډیټیکټ کوو نو ځکه زموږ سره ساوند ویوز چې کوم دی هغه سری هغه کمپریشنل ویوز دی یا لانګیچیوډینل ویوز دی ټیک ده اوس د ټرانسورس ویوز په شانتي لانګیچیوډینل ویوز هم په دوه حصو باندې مشتمل دي دوه پارټس یې پکې تاسو وګورئ نو دا زموږ سره کمپریشن دی او دا ریرفیکشن دی دا ټیونینګ فورک په خپل ځای راځي موږ به دې هلته ایکسپلین کوو خو دا ټیونینګ فورک چې کله وایبریشن کوي دا ګورئ دی په دې اکسس باندې وایبریشن کوي دا ډاټډ لاین چې تاسو ته ښکاري نو دی په دې اکسس باندې وایبریشن کوي او چې کله دی داسې وایبریشن کوي نو دا ایر کمپریس کوي او بیا دوباره ریرفیکټ کوي ټیک ده نو د هغې د وجې نه دا ویوز چې کوم دی سره روان دي په دې خوا خورېږي ټیک شو اوس یو دا حصه ده د ویوز چې په کم کې دا ایر پارټیکل یا د ایر دا لیرز چې کوم دي دا یو بل ته نږدې دي ټیک شو دا کمپریس شوي دي دا ایر څه شوی دی کمپریس شوی دی نو دغه پارټ ته موږ وایو کمپریشن نو ظاهره خبره ده چې ایر کمپریس شي نو دلته کې یو مالیکولر ډینسټي او پرشر څه شي سیوا بشي دلته مالیکولر ډینسټي او پرشر څه شي سیوا بشي نو دا به موږ داسې ډیفاین کوو چې د لانګیچیوډینل ویوز هغه پارټ چې کوم ځای کې زموږ سره پرشر او مالیکولر ډینسټي سیوا وي هغې ته موږ وایو کمپریشن ورته وایو ټیک ده
صحیح نه. اوس دې ته وګورئ نو په دې کې دا لیرز چې کوم دي دا د یو بل نه لرې لرې دي. نو چې لیرز لرې لرې دي نو مطلب پرشر او مالیکولر ډینسټي څه دي کم دي. ټیک شو. نو د لانګیچوډینل ویوز هغه پارت چې په هغې کې زموږ سره پرشر او مالیکولر ډینسټي لوی نو هغې ته موږ څه وایو ریرفیکشن ورته وایو. څه ورته وایو ریرفیکشن. نو دا پارت زموږ سره کمپریشن دی. دا ګورئ دا کمپریشن دی دا کمپریشن دی دا کمپریشن دی. سیمیلرلی دا کمپریشن دی او دا کمپریشن دی او دا نور چې کوم په منځ کې ښکاري دا ریرفیکشن وي. کمپریشن به نوټ کېږي په سی باندې او ریرفیکشن به نوټ کېږي په آر باندې. ټیک شو. دا زموږ سره وو لانګیچوډینل ویوز. ټیک ده. اوس د لیکچر کی پوینټس څه شو؟ لاول میکینیکل ویوز. نو میکینیکل ویوز مونږ مخکې ویلو په دې کې هم وي. اوس بیا هم یو پیر ډیفینیشن کوو چې میکینیکل ویوز هغه ویوز دي چې کوم د مټیریل پارټیکل یا د مټیریل باډي د وایبریشن نه پیدا کیږي. دویم ټرانسفرس ویوز. نو ټرانسفرس ویوز زموږ سره هغه ویوز وو چې په هغې کې وایبریشن اف میډیم پارټیکل او یو موشن یو بل ته څه پرپینډیکولر و. ټیک ده. لکه لایټ ویوز، واټر ویوز، ویوز ان سټرنګ ایټسټرا. په ټرانسفرس ویوز کې بیا زموږ سره کرسټ او ټرپ و. نو کرسټ د ویوز هغه پارټو چې کوم د ایکویلیبریم پوزیشن نه بره یا د ټرانسفرس ویوز چې کومه ډیره کوي وه. ټیک ده. ټرپ د ټرانسفرس ویو هغه پارټو چې کوم د ایکویلیبریم پوزیشن نه ښکته و. ټیک ده. یا د ټرانسفرس ویوز وادي وه. ټیک شو. بل لانګیچوډینل ویوز. لانګیچوډینل ویوز زموږ سره هغه ویوز و چې په هغې کې ویو موشن او وایبریشن اف میډیم پارټیکل یو بل ته پیرلل و. ټیک ده. صحیح شو. بل کمپریشن اینډ ریرفیکشن. نو کمپریشن د لانګیچوډینل ویوز هغه پارټو چې په کوم ځای کې زموږ سره مالیکولر ډینسټي او پرشر سیو و. ریرفیکشن. ریرفیکشن د لانګیچوډینل ویوز هغه پارټو چې په هغې کې زموږ سره مالیکولر ډینسټي او پرشر کم. ټیک شو. او یاد ساتئ لانګیچوډینل ویوز ته پرشر ویوز ورته هم وایي او دې ته کمپریشنل ویوز ورته هم وایي. ټیک شو. په دې کې څه کوېسچنز وي کمنټس وي نو هغه ورته پوسټ کړئ. د دې په اینډ کې ایم سی کیوز چې کوم درکړی شوي هغه سالو کړئ په خپله باندې. ټیک ده. تھینک یو.